په دې آیاتونو کې دا خبره وشوه چې په غیب باندې صرف الله پوهېږي، مخلوق بالکل نه پوهېږي. او دوی به ویلې چې پیر کامل دی ته وایي، پیر کامل چې د خوړ د شګو دا شمار ورته وایي. هلکه مال داسې ورته نه وایي چې خدای دې ته وایي، خدای ګر کړي خدای دې ته وایي چې د خوړ د شګو کې دغه تعداد او شمار ورته وایي دي. پوهېږئ په دې باندې انسان به صحیح او علم به صحیح. تاسو ته ما خبره کړې وه چې دغه د حضرت موسی علیه السلام چې د خضر علیه السلام خوا ته الله لېږلی او په کښتۍ کې کېناسته او یو چنچڼ راله او د کښتۍ پرې هغه کېناسته پرې غاړه او دې سمندر کې یې خوله ښکته کړه. نو حضرت خضر حضرت موسی ته وایي چې موسی زما او ستا علم د الله علم ته داسې نسبت لري لکه د چنچڼې چې د دې سمندر نه په چونچ کې اوبه راوچتې کړي. زما او ستا د علم دا حیثیت دی. په دې پوهېږئ؟ اوس موږ را بریتونه ته موږ له هر څه راځي، تا له څه شی درځي؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ته رښتیا وایې که الله رښتیا وایي؟ الله وایي تاسو ډېر لږ علم ما درکړی دی. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تاسو ډېر لږ علم مې راوړی، ځان نه خبر. علم غیب د الله خاصه ده. ها اطلاع عن الغیب پیغمبرانو ته ورکوي الله. څنګه ورکوي؟ په غیب کې دا خبره ده پیغمبره، په غیب کې دا خبره ده. دا معنا ده. نبی علیه الصلاة والسلام د بیبي د عایشه ام المؤمنین د مرو هار دی هغه ترې نه ورک شو، د خور نه یې په سوال وړی و د اسمانه، هغه ترې ورک شو. بس نبی علیه السلام صحابو ته وویل هغه ځانه واپس کړي دي، واپس مدینې ته نږدې دي، دمه یې کوله. هلکه ویل دغه وکړئ دا د مور نه دغه چېرته هار ولیده د مرو هار دی او پردی دی، هغه لږ وګورئ. هغه ګوري او نبی علیه الصلاة والسلام عایشه ام المؤمنین او طرف ته د شا دا کړی ده او نبی علیه السلام راغلی دی او په هغې په دې روڼ باندې سر ایښی دی ستوده شوی. پوهېږئ په دې باندې؟ او د مانځه وخت راغی اوبه نشته، نه دغه ځای کې اوبه شته او نه صحابه اوس اوبه شته او صحابه ګرځي. خلک حیران شو، راغله ابوبکر صدیق ته چې ستا لور دا لوبه شروع کړې ده وګوره. نو یو ابوبکر صدیق بخاري حدیث دی هغه راغی او د الله سره سکو او زه پرې تشي کې والم، خو ما زه خوځېدم ځکه چې پیغمبر خدا سر مبارک زما په پرون باندې پروت او دونه خوږ شو وکړه او دونه ملامت یې کړم خبر راته وکړه او ناڅاپه په پیغمبر خوا راایښ شو او چې وحی راغله نو وحی دا و چې دغه حکم راغی د تیموم، د تیموم حکم راغی. زما خبره دا ده اوږد حدیث دی او زما خبره دا ده چې کله یې اوښ پاسه نو د کوم خواته چې لویه د دنیا لویه بزرګه ناسته وه او د دنیا لوی بزرګ د هغې په روڼ سر ایښی و چې عایشه ام المؤمنین او جناب رسول الله دي. د دې اوښ ته اشاره او د دې اوښ د خېټې لاندې هغه هار پروت و. د خدای بندګانو دا موږ په خوړ کې روان او بس هلکه ګورې د میرې نه مېلمانه را روان دي. انځرګي بابا له زه خوله تللی وم، ډېر نیک عالم و، ما ملګرو دا خلک دروغ وایي. وایي زرګي بابا له وایي چې به مېلمانه را روان پرې خوړ کې د میرې نه چې میرې نه دغه را روان دي او په خپل منځ کې دا خبره وکړه چې بابا به موږ له ګډه لال کي که نه، هلکه ګډ ولال. دا ټولې ګپ شپ دی، په دې چل به د هغه نه ګډال غواړم.